أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. رب العالمین په قرآن شریف کې د ټولو نه لوی آیت چې کوم نازل کړی دی نو هغې ته آیت الکرسی وایي. دا د حرفونو او د کلماتو په نسبت هم لوی آیت دی او د معنا په لحاظ هم لوی آیت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت ابی ابن کعب نه تپوسو کو. حضرت ابی ابن کعب په صحابو کې د ښکلې اواز خاوند و خشته قاری و. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي اقرأکم ابی، په تاسو کې ښکلې قرآن لوستونکی دا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ دے. نو حضور پاک تے تپوسو کو ابی پا قرآن شریف کے کم آیت لوے دے؟ هغه ورته وی دا اللہ رسول آیت الکرسی. نو پیغمبر علیہ السلام دا هغه خبر اومنله. او دا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت تے چې ما دا نبی علیہ السلام نه تپوسو کو چې کم یو آیت با قرآن شریف کی دا اللہ رسول لوے دے، عظیم دے، دا عظمت خاوند دے، دا برکت خاوند دے. نو نبی علیہ السلام او فرمائے آیت الکرسی. دا آیتونو نمونه نشتا، دا بعض آیتونو نمونه دی، دا سورتونو نمونه دی. دا سورت بقره دی، دا سورہ کوثر دی، دا سورہ دوحا دی. دا بعض آیتونو دا پارا نبی علیہ السلام نمونه غشتی دی. هغه یو څو دی، یو پکې 10 آیت ته آیت الکرسی وته وي. سورت نه دی، آیت ته، او نوم یې په خپله نبی علیہ السلام ښودی دی. نو ابو ذر رضی اللہ عنہ چې تپوسو کو نو حضور پاک و فرمایل چې لوی آیت، عظمت والا آیت او ډیر برکت والا آیت دا آیت الکرسی دی. او یو بل حدیث پاک کی راضی په نسائی شریف کې دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې یو انسان آیت الکرسی وی هر فرض مانځه پسې د داو د جنت په میانځ کې صرف دا مرګ حائل دی. باس چې د ده نه ساه وځي دی به نیغ په نیغه جنت ته دی. نه ولې فضائل نورم درته وی ولې لوی آیت دی؟ دې کې د الله صفتونه دي او د الله هغه صفتونه دي چې هغه په بل آیت کې دومره نه دي جمع شوی، او د الله هغه خاص صفتونه دي چې هغه بنده کې نشي راتلی. نو انسان هم په خپل صفت خوشحالیږي. د ما چې څوک صفت کوي ته پې خوشحالیږم، چې ستا څوک صفت کوي ته به پې خوشحالیږي. او بیا الله په خپلو صفتونو ډېر خوشحالیږي. ځکه د خپل ځان صفت کوم نو پې بدې ښکارم، که ته کې خیر دی خو که زه د ځان صفت کوم بدې ښکارم، که زه ستا صفت کوم خیر دی خو که ته د ځان په خپله صفت کې ته به بدې ښکارې. او الله د ځان صفت ګورې په خپله کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ وی چې ته که د ځان کم په خپله صفت کې ګورې هغسې دې نشم کولی. دې نه دا معلومیږي چې رب العالمین د خپل ځان لویي او د خپل ځان عظمت او د خپل ځان صفت په خپله کوي. اوس زمونږ صفتونه د مونږ خپل نه دي، دا الله مونږ له راکړي دي. چاله حسن ورکړی دی، چاله بدرنګي، چاله پوهه ورکړی دی، چاله ناپوهیتي، چاله مال ورکړی دی، چاله نه دی فقیری ورکړی دی، چاله روح صحت ورکړی، چاله نیمګړی ورکړی دی، چاله مسلمانی ورکړی دی، چاله نه ده ورکړی.
نو دا څومره صفتونه چې په مونږ کې دي دا زمونږ خپل نه دي چې ځان ته په خپله یو صفت نه دی راچولی، دا الله را کړي دي. او دا الله چې څومره صفتونه دي دا د الله ذاتي صفتونه دي، هغه خدای له بل چا نه دي ورکړي، هغه د الله خپل صفات دي. او ځان له چې سړی کوم صفت خوښوي نو ښایسته صفت خوښوي. بل زمونږ صفتونه دا عارضي دي، یو وخت کې سړی ښکلي، یو وخت کې هغه ښکلی شکل لاړ شي ختم شي، یو وخت کې سړی سره مالی بل وخت کې نه، یو وخت کې د سړی د وجود طاقت وي او بل وخت کې د وجود طاقت نه، یو وخت کې سړی پوی وي بل وخت کې سړی پوی نه. او دا الله صفتونه همیشه دي، هغه دایمي دي. دا الله علم همیشه د الله سره، دا الله قدرت طاقت همیشه د الله سره، دا الله حسن او جمال دا الله سره همیشه دی. نو چې هر کله دا الله صفتونه ذاتی دي چا ورکړي نه دي، خپلې دي، او دا الله صفتونه همیشه دي، نو الله د دې لایق دی چې الله د خپل ځان په خپل هم صفتو کې مونږ مرلو. نو په دې آیت الکرسی کې د رب العالمین خشته ښکلي صفتونه دي. الله لا اله الا هو، لومبي صفت ادا شو الله چې دی دا د عبادت لایق دی، او ما سوا د الله نه بل څوک د عبادت او بندګۍ لایق نشته. لا اله الا هو، دا زمون په کلمه شهادت کې دا جمله ده، دا په کلمه طیبه کې دا جمله ده، دا چې ته دا لا اله الا هو او هغه پسې وحده لا شریک له له الملک وله الحمد، هغه کې دا جمله ده. او دا هغه کلمه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې دا چا په خوله د ځنکدن په وخت کې دا کلمه راله دی به جنت ته داخل شي. څومره بهترینه کلمې نه شروع شوه، لا اله الا هو، هونه الله مراد دی، یعنی لا اله الا الله. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړو، وی الله ماته یو شی وښایه چې د پتا یاد کړم. الله ورته وی لا اله الا الله وایه. وی الله دا خو هر سړی وایي، ما ته داسې شی وښایه چې بل څوک یې نه وي او زه تعالی ویم او ته پې خوشحاله شي. وی ای موسی که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې دا د تلې په یو چابلي کې واچې او لا اله الا الله په بل چابلي کې واچې، دا به پې وزنداری. دینه بهترینه کلمه بله شته دی. نو ګوره لومبی پکې راغی لا اله الا هو، او معنی څونه مزیداره ده چې بې د الله نه بل څوک د عبادت او د بندګۍ لایق نشته. مونږ چې عبادت کو بندګي کو خالص ته الله به کوو. د دې کلمې دې مقصد لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه، د دې مقصد د پاره جهادونه کړي دي. لکه د مکې مشرکانو سره په بل سروانه نه وم په دې روانه وه، ایس شی باندې روانه نه ده، نه په حکومت جګړه ده، نه په مال جګړه ده، نه په ځمکه جګړه ده، نه په بل شي جګړه ده. هغې به وی چې نه الله له شریک شته، نبی علیہ السلام به وی نشته. هغې به وی موږ د بوتان عبادت کوو، فرشتې د خدای لونه دي. الله وی لا اله الا هو، ما له بل شریک شته دی نه. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نه مې ښځه شته او نه مې بچي شته. که عیسایانو سره جنگو هم په دې جنگو، هغې به عیسی علیه السلام هم د بندګۍ قابل دي چې موږ ورته سجدې وکړو. که یهودیانو سره جنگو په دقه خبره جنگو، که چته مجوسیانو سره جنگو هغې به د اور عبادت کو، یهودو به د عزیر علیه السلام عبادت کو، عیسایانو به د عیسی علیه السلام عبادت کو، د مشرکانو به د بوتان عبادت کو. الله وی لا اله الا هو، د عبادت او د بندګۍ مالک څوک دی؟ یو الله. دا کلمه طیبه شو، په دې سړی مسلمانېږي، په دې به سړی جنت ته رسېږي. دا د جنت کنجي ده، دا د دې لومبۍ جمله شوه. اوس د عبادت لایق څوک دی؟ هغه ذات دی چې د هغه عمره طاقت د بل چا نه، هغه ذات دی چې د هغه عمره علم او پویه د بل چا نه، هغه ذات دی چې د هغه عمره قدرت او طاقت د بل چا نه. د عبادت لایق. ولی دا سر د انسان په اندامونو کې بهترین اندام دی. دا سر دا چې سړی په ځمکه لګی رښتیا ووایه دا ځان ډېر زیات ذلیل کوي.
ځکه سر غوندې که یو سړی څوک راونیسي او یې پرېږدم دی نه ما ته به پوزه راکاږي، ما ته به سر لګی پوزه به راکاږي، دی وي مړ به مې کېښو داسې به ونه کوم، پوزه څوک چاته نه راکاږي. او مونږ دا تندې او پوزه په دا ځمکه راکاږو، دا ځان عاجز کو، ځان ذلیل کو. دا چاته ځان ذلیل کو عاجز کو؟ الله ته. ولې؟ ځکه مونږ وایو چې الله نه لوی طاقت او قدرت د بل چا نشته. الله د ډېر لوی طاقت، الحي القیوم، جمدې دی، همیشه جون دی. القیوم په خپلم قایم دی او مخلوق هم قایم کړی دی، چې د چا جون په خپله همیشه نی. لکه د ما یو وخت کې جون نو، او یو وخت کې به مې بیا جون ختم شي، نو زه بل له جون نشم ورکولی، بل له به جون اله هغه ذات ورکوي چې د هغه باندې مخکې حیات او خپله جمدې او وروستو به هم پې حیات او جمدې وي. دا صرف او صرف د رب العالمین صفت دی. القیوم پخپلم قائم دی، قیام و قیوم پخپلم قائم دی. او دا چې څومره نظام دی، که ځمکه ده او که اسمانونه دي او که دریابونه دي او که د دنیا دا کائنات دي او که د ځمکې نه پورته دي او که د اسمان نه لاندې دي او که د ځمکې لاندې دي، دا ټول چا قایم کړي دي؟ الله. دا د خدای لوی قدرت دی. بعضې خلک وایي هلکه وایي دا وایي پخپله پیدا شوي دي. دا څه ماشوم د مور په ګېډه کې پخپله پیدا کېږي. قرآن کې الله وایي دا رکوټې ماشوم د مور په ګېډه کې نطفه ده. وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الله وی دا ماشوم د مور په ګېډه کې نطفه وه، یو ګنده ساس کې څلوېښت ورځې. نبی علیہ السلام فرمایي څلوېښت ورځې پس د وینې ټوټه جوړه شو. څلوېښت ورځې چې د وینې په ټوټه تېرې شوې، نو بیا تې د غوښې ټوټه جوړه شوه. څلوېښت ورځې هغې تېرې کړې، نو څو شوې؟ څلوېښت شپږ شلې ورځې شوې، 4 میاشتې شوې. 4 میاشتې پس پکې ساه واچولې شوه. دا مونږ چې ورته روح وایو، دا ساه پکې واچولې شوه. دا د انسان جوړ شو، ساه واچولې شو، د وجود رو ساه واغشته. مورم پې پیږي چې د ما د ماشوم په ګېډه کې ساه واغشته 6 ورځې پس. د مور د ګېډې نه یو پایپ ور روان دی د وینې. هغې وینې پایپ په ذریعه باندې دته د دنیا څیزونه روان دي چې سپلای کېږي. د انسان په دې وجود کې په کروڑونو اربونو قسمونه دي چې د وجود په ترقي کوي او د وجود جوړېږي. دا هر څه په دا وینه کې ور روان دي. دا ډاکټران وایي دا ویټامین اے دی او بی او سی او ډي او فلان کې او زو پسې، او دا پروټین دی او دا ویټامینز دی او دا کاپر دی او دا کیلشیم دی او دا ویټامین سی دی او دا فلان کې شی دی او فلان کې شی دی. د دې انسان دا سرمن جوړېږي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي هغه سرمن له روان دی. د سرمن لاندې وازګه جوړېږي. وازګه چې د کوم شي نه جوړېږي هغې له هغه شی په وینه کې روان دی، هغه تل ته جدا کېږي. د غوښه جوړېږي، غوښه د بل شي نه جوړېږي، هغې له د وینې نه هغه شی جدا کېږي، هغه غوښې له روان دی چې غوښه جوړه شي. دا د اډوکي جوړېږي، اډوکي د نورو ذراتو نه جوړېږي، هغه ذرات اډوکي له روان دي چې اډوکي دې جوړ شي. اډوکي کې دننه مغز دی، د بل شي نه جوړېږي، هغه شی هلته روان دی چې اډوکي کې دننه ته نلې جوړ شي. سترګه جوړېږي، دا سپین د ځان له شیزونو نه جوړېږي، دا تور د ځان له شیزونو نه جوړېږي. دې کې نری نری رګونه دی، د بل شي نه جوړېږي. په سر یې ویښته جوړېږي، هغه د بل شي نه جوړېږي. نوکونه جوړېږي، هغه د بل شي نه جوړېږي. ګرده ده، زړه دی، اینه ده، تورې دی، تریخې دی، کلمې دی په وجود کې دننه، لرې دی په وجود کې دننه. دا ټول چې جوړېږي په خپل ځای جوړېږي، او دا هر شي د جدا جدا ذرونه جوړېږي، او دا ټولې ذرې په وینه کې ور روانې دي. دا د وینې نه دا ذرې دننه څوک جدا کوي؟ الله جدا کوي.
هر یو شي ته خپل خپل شی روان دی. دنه پکې وینم روانه ده، دنه پکې بلغم روان دی، دنه پکې د وجود کم سیز کم اندام جوړیږي، هغه اندام له خپل شی روان دی. اډوکې خپل ځای کې جوړیږي، غوښه خپل ځای کې جوړیږي، نوکونه په خپل ځای کې جوړیږي، ویښته په خپل ځای کې جوړیږي. دا ویل کې اتفاقی جوړ شو. اتفاقی بچیا اتفاقی چې جوړیږي دا سترګې چتم په دا سټ کې جوړې نشوي، دا پودر چتم شاته جوړه نشوه، دا خپې چتم په د اوبو کې جوړې نشوي، دا نوکونه چتم په دا سپېمو کې جوړ نشو، دا غوږونه چتم په دا کونډو کې جوړ نشو، دا مخصوص انداز نه چتم په دا خوله کې جوړ نشو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی الله خپل ځای کې جوړوي. ګوره د الله نظام ته ګوره. ابله مې یو ځای کې بیان کو، مې ګوره پوز او سترګې او خولې د مخې ته جوړ کړي چې ته ګیلاس راوالې او د اوبو ته ګورې نو په سترګو به راته ښکاره چې دا پاکې دي او که پلیتې دي، دا سپینې دي او که دا تورې دي او که سرې دي او که دا خړې دي، ورته به مخکې نه وګورې. نو که مې دا سترګې شاته جوړې کړې وې نو بیا به د ګیلاس شاته تاوو چې ورګه ورته وګورم چې اوبو رنګ څنګه دی. یا به ځان له نوکر نیوه چې راشه دا ګیلاس زما د سترګو ته شاته ونیسه چې رنګ یې څنګه دی. نه نه نه، د نوکر نه یې بچ کړې، مخامخ چې څنګه خولې ته نږدې کې په سترګو درته ښکاري. نو بیا چې سترګې نور موچت کې نو پوزې باندې د بوی پته ولګي چې دا اوبه خوشبویه دي که دا بدبویه دي. فوراً پوزه داسې لیباټري ده چې فوراً ورته پته لګېږي. پوزه دماغ ورته الووي چې دا څه شی دی، بدبویه دي خوشبویه دي. خوشبویه دي اوس بس کم، بدبویه دي نس کم. نو ما وی که دا پوزه په خېټه کې وي نو بیا به خلکو لمنو چتل او هغې ته به دا ګیلاس نیو. یا دا پوزه دا دلته په دې پنسه کې وي نو بیا به دې پنسه اوچتول اورېږه پوزې ته لاول دا ګیلاس نیسه به چې بوی څنګه دی اوس کم که نه. او یا که دا پوزه شاته په دې ملا کې وي نوکر به دې نیو چې راشه دا ګیلاس مې دې پوزې ته ونیسه چې ما ته پته ولګي چې دا بوی خشته کوي او که بد کوي اوس کم کو نس کم. نو دلې داسې ځای کې جوړه کړې ده چې ساجت ته بل چاته ګرځولو ته نشته. نو بیا په ژبه د خوند پته لګي چې دا ترخي دی او که دا خوږې دي. بعضې وخت کې شی سپینه مي بوی هم نه کوي خو چې ژبې له یو سې توخ توخ سړی نارې کړي اوخو ولکه دا خو زهر دي ټوک تو لاړې مو سره توکي. ژبه د له خدای په دن نه پیدا کړې ده. نو چې اوبه هغې ته ورسېږي ژبې ته نو که اوبه مزېداري خو د تالونه دن نه ورشي، او که اوبه ترخې وي خرابي نو زرې بار راغورځوي. نو که ژبه دې دلته نه وي او دا ژبه دې شاته په دې ملا کې وه او یا په دې سټ کې وه نو دا ګیلاس به د له ژبې له چا تاوه. ټول نظام دلته خدای پیدا کړی دی. قسم دې په دې به الله پیژنې. وفي انفسکم افلا تبصرون. الله وی خپل نفسونو ته وګورئ، ځان ته زما لوی قدرت پتې معلوم کې. تا ځان ته نه ګورې چې ما به پیژنې چې زما طاقت او قدرت شته. دا ټول اندامونه درته مخې ته پیدا کړل او لاس یې در داسې جوړ کړل چې دا لاس د شاته نه تاویږي، ضرورت ورته نشته. دا به ټول مخې ته را تاویږي ځکه چې ستا د خولې ته د لاس ته ورولو ضرورت دی، ستا سترګې ته د پاکولو ضرورت دی، ستا غوږ ته د ګوتې د ورکولو ضرورت دی، ستا خوله د پاکولو ضرورت دی. نو لاس یې د مخې ته را تاو کړه چې دا خوله پې پاکې را پاکې. که دی د لا لوړې لګولو بیا به څه کول؟ خوله به دله چا پاکوله؟ که دا لاسونه لوړې وي دا سترګه به د چا پاکوله؟ دا سپېمې به دله چا پاکولې؟ رښتیا وایه دا د اتفاقیاتو خبرې دي، دا د الله نظام دننه روان دی. دومره د خدای نظام. یو ډاکټر صاحب نه مې اورېدلي دي، یو کتابي خبره درته وکړم. د انسان په دې وجود کې د دې نروس دا سیسټم دی. نروس دا ټیلیفوني نظام چې دا خپکې د پکاني نو تا ته زر پته ولګي چې دا مې د خپې لاندې کاڼې راغی. بشیر جان دې مثلا نظر یې نه لګي، خو که ده لما لاندې په خپل نوکاره ولګولی ده ته پته لګي چې دا نوکاره ده، دا غنه ده او دا ماشه دی او دا مچ دی په ما کېناسته، درته څه نه پته ولګېدله؟ په سرمن شی کېناسته انو وړون له چا سوک ورکه وي ما جي وی مړ دی کړمه. هلکه وي تا څنګه وپېژندم چې دا جیمه؟ ته خو په سترګو ړوند دی. وي دا سوک دی دا جیانو.
دومره خطرناک سوک دی چې ویل که نه دا سوک دی دا جانو نو دته خو په سترګو عجي نه ښکاري خو د سوک نه وپېژنده چې سوک خطرناکو دا نظام که په غاښ درد شي نو فوراً دماغو ته پته ولګي چې په غاښ درد دی او په کم غاښ درد دی که په خېټه درد شي نو فوراً دماغو ته پته ولګي چې دا په خېټه کې لاندې کولمه په بره کولمه درد دی او که په اډو کې درد شي نو خېټې دماغو ته فوراً پته لګي او که معمولي غوندې څوک د لسکروټ ته خپېره در وړي نو فوراً درته پته لګي چې دا خو زما پوس سوځېده او که څوک د په لاس اوره کېدي او ستا ورته خیال هم ني فوراً دماغو ته اطلاع ورسېږي چې لاس مې یخ شو دا اطلاع چې رسي دا نروس سیسټم دا ټیلیفوني نظام دا نری نری رګونه په دې وجود کې خواره دي دا ډوکي ته هم رسېدلي دي دا د سرمن کې هم ګرځېدلي دي دا په دې غوښه کې هم ګرځېدلي دي دا په دې ټول وجود د انسان کې دا رګونه ګرځېدلي دي نو هغه ډاکټر وایي دا دومره اوږد تار دی چې دا زمونږ نه روک شي مونږ ته بیا نه ښکاري څه دی پورې خو مونږ ته پته لګي لیکن بیا مونږ ته په هغه مضبوطو آلاتو په هغه ډېر باریک خوردبین چې نري د نري شی ښایي په هغې مونږ ته نه ښکاري او دا څونه دی وی که دا د انسان د دې وجود نه راوباسئ او د دې ټولې ځمکې نه 12 کروړه کرته تو کې نوم به ختم نه شي الله څومره لوی نظام دا ښی سترګه دې خوا ده او ګسه دې خوا ده او د دې ښی سترګې کنیکشن ما ته یو ډاکټر وی دا د انسان په دې ګسه کوپړی کې دی او د ګسې سترګې کنیکشن ښی طرف ته دی هلکه دا ولې وی دا ځکه که دا الاوړې نه وي که نه نو تا ته به بیا ښې ګس ښکارېده او ګس به راته ښې ښکارېده اینې ته چې ته مخامخ ودرېږې نو جیب درته کم طرف ته ښکاري ګس طرف ګس طرف ته جیب دی نو تا ته دا ګس طرف ته ښکاري اینه کې چې ته ښې لاس لقی که نه نو هلته کې ګس لاس لقي هغه اینې والا دا لقی نو دا مخامخ دا لقي نو خو د هغه ګس لاس دی اړقي نو تا ته به بیا چې جیب ته د لاس دننه کوو نو دې ته به دی بل طرف ته لاس دننه کوو هر سړی به راته لوړې ښکارېده نو خدای ولا هلته نظام بدل کړی چې ښې راته ښې ښکاري او ګس درته ګس ښکاري دا د خدای طاقت او د رب العالمین عظیم نظام دغه ذات الحی جمدی القیوم او ټول مخلوق والا نظام قائم کړی دی او په خپل قائم دی لیکن عقل نه چلیږي زمارونو زموږ په دې ایمانیاتو کې یو څیز دی چې هغې ته موږ ایمان بالغیب وایو قرآن شریف کې د متقیانو الله صفت کوي الذین یؤمنون بالغیب متقیان هغه دي چې هغې په غیبو ایمان لري غیب څه ته وایي غیب هغه څیز ته وایي چې زما د عقل او د حواسو نه بار دي نو ورته زما عقل رسي او نه ورته زما سترګې رسي نه زما غوږونه رسي خو الله او رسول وایي شته نو موږ به په ایمان راوړو یو ډله ده هغې ته معتزله وایي اوس نشته څه عقیدې یې وړې وړې خورې دي خو په دې نوم نشته او په دې کراچۍ کې یو ډاکټر دی خدای خبر چې د څاروو ډاکټر دی او که د انسانانو دی خو ما ته خو د څاروو ښکاري هغه سپېره بعضې عقیدې د هغوی خورئ په خلکو کې لکه د هغوی یو عقیده ده چې د قبر عذاب نشته هلکه ولې د قبر عذاب نشته وایي موږ خو قبر ولټو نه پکې مار شته او نه پکې لړم شته او دا چغې خو د ده مونږ ونرې دی چې تاسو وایئ چې دی ډېرې چغې وایي او دی کې خو پرشته نشته چې ګروز ورسره دی څټکې او دا مړی پې وایي او نم پکې اورو لیده تاسو وایئ چې قبر د جنت باغچه ده نو او خوشبویي ده پکې دی کې خو مونږ خوشبویي ونه لیده او دی کې خو مونږ اور ونه لیده دا د عقل بچي عقل پرست خلک عقل پرست نه مني د قبر عذاب نشته اوس الله وشتا وحاق بآل فرعون سوء العذاب الله وی سخت عذاب پر راغی په دنیا کې مړه شو النار يعرضون عليها څنګه دی عشيا اور په پیش کېږي اور الله راوځي ويوم تقوم الساعه الله وی دا د قبر عذاب شو او د آخرت عذاب رسو یوم تقوم الساعه
الله به وایي چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. او نبی کریم او نور آیاتونه مشته، حدیث ته یو ویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دل په مقبره تیرېده، بخاری شریف کې حدیث دی، ترمذی، ابو داود، مسلم ټولو کې شته. یو قبر نه اوازونه واورېدل د دوه کسانو، فانهما لیعذبان، دې دوه مړو ته عذاب ملاویږي. وما يعذبان فی کبیر، څه ډېر لوی شي کې نه ملاویږي، معمولی عمل یې کړی دی خو د قبر عذاب ملاویږي. بلا و انه لکبیر، خو ګورې ګناه کبیره ده. ویل یو کس به چغلي کوله، چغلي خور، او د بل کس به د بولو نه ځان نه ساته. یو چغلي خور، بل د بولو نه ځان نه ساته. نو بیا نبی علیہ السلام مبارک یو څانګه راواغشته او هغه په میانځ دوه ځایه کړه، نیمه په یو قبر خښه کړه او نیمه په بل خښه کړه. یاره وی انشاءالله چې تر څو دا څانګې نی اوچې شوې، د دې نه به الله په دې عذاب کې تخفیف راولي. په یو موقع نبی علیہ السلام مبارک تیرېده، او د یهودیانو قبرونو، نبی علیہ السلام او فرمایل وی د دې یهودیانو ته په قبرونو کې عذاب ملاویږي چې غیظا ورم، دا قبر عذاب. او زه نه ویم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا قبر کې دی اما روضه من ریاض الجنه، نیک سړي د پاره د جنت د باغچو باغچه ده، و اما حفره من حفر النيران، او یا د جهنم د کندونه یو کند ده. او حضور پاک فرمای یو حدیث نه د دنیا احادیث دی چې د قبر ته د جنت نه د نیک سړي قبر ته وصوله کولو شي، خوشبویي مو ته راځي او یخه هوا پکې راځي. او بدعمل انسان ته د قبر نه یو د دوزخ نه وصوله کولو شي، بدبویي مو ورته راځي، بدبویي او هغه توم ورته راځي. اوس الله مو د قبر عذاب شته او رسول الله مو چې د قبر عذاب شته، او ته زما عقل نه مني، نو زه به عقل پسې ځم که الله او رسول پسې به ځم؟ خبر اخلاص دې ته ایمان بالغیب وایي. عقل زما نالی، زما سترګې نینی، زما غوږونه نه اوري، خو الله او رسول وایي چې شته منم به. او که زه نه چې زما عقل ومني بیا منم، زما غوږې واوري منم، زما سترګې وویني منم، نو بیا تا په الله او رسول اعتماد ونه که په خپلو اندامونو د اعتماد وکړه. د ایمان بالغیب مقصد دا چې د ما په خپلو اندامونو اعتماد نشته، اندام نه مني، خو خدای او رسول وشته او په هغې اعتماد دې منم ما. او زه به درته یو مثال درکړم. کله ماشوم د مور غېږه کې، دا ماشوم کله خوب ویني، خوب ویریږي په دې خوب کې چغې کوي. دا ماشوم کله وخاندي په دې خوب کې، دې د خوشحالۍ خوب ویني. بعضې وخت کې سړی په خوب کې ویریږي چې راپاسې خولې ته بیږي. دې په خوب کې امریکې ته ملاړ شي، په خوب کې لندن ته ملاړ شي، په خوب کې دې بیت الله ته ملاړ شي ډېر خلک، په خوب کې دې پېښور کې هم ګرځي، په خوب کې دې په خپل زمیندارۍ کې هم ګرځي. دا خوبونه یې دا قرنګې دا ماشوم خوب اینی کله ویریږي کله وخاندي، او د مور سینې پورې پیوستې را دې خوب نه دا مور خبر ده نه، دوی ته پته هم نه لګي مور ته. دوه کسه یو ځای وده دي، یو ځای، یو کس خوب اینی مکې ته ځي، بل ته خبرېږي. یو کس په خوب کې ویریږي او راپاسې خولې ته بیږي، منډې په خوب کې والي، بل چې خوا کې ورسره پروت دی ته خبر دی نه. دا قرنګې په قبر کې دې مړي ته عذاب میلاویږي، موږ ته خبر نه یو. دغه مثال شو کنه. که دې نه مونږ خبر وی او د قبر د عذاب مونږ اورېده، نو چې څوک د پلار چغې د قبر اوري، دی به ژوند تیر کړي په دنیا کې، یا به چا ژوند کم ځای تېرو. د مور ته هلته په عذاب میلاوېده په قبر کې، بیا به چا ژوند تېر کړی وي نه. او بیا خو به هر سړی مسلمان و، بیا خو د زور د مخې مسلمان شو، او که نه مسلمانېږم نه، خو دغه میل دی. او خدای خو لا اکراه فی الدین، په زور څوک نه مسلمانوي. قد تبین الرشد من الغی، هدایت هم خدای ښکاره کړی دی او گمراهی هم ښکاره کړې ده. امتحان خو دې ته وایي، په زور پسه پچا څوک سوال نه حل کوي، ستا خوښه ده ښه حل کوي او که خراب حل کوي، که سم دې حل که انعام به درکم، سند به درکم، پاس بشي، که خراب دې حل که پیل به دې کم. دغه دنیا مثال دی. نو د قبر عذاب خوشحالی شته، خو څنګه چې انسان خوب اینی خوا کې بل ملګری ته نه دی خبر، دغه رنګې د مړي باندې په دې روح او په بدن په دواړو خوشحالي او تکلیف تېرېږي، موږ ته نه خبرېږو. وی دم نشته، دمونو نه منکار کوي دا قوم.
هلکه ولې دمونه نشته؟ ګوره بیا عقل پسې ځي. مړوي دم څه شی دی؟ خو د خولې نه هوا وتل دي که نه؟ چوپ. نو په هوا کې څه زور دی؟ د سړي په خېټه دړ دی او ته ولې پوکي ورکې؟ په پوکو ورته دړ ښه کېږي نه؟ پخته ډاکټر له بوځه یا د هغه په غاښ دړ دی نو پوکي ورکوه که نه؟ پوکي نه پکې ورته ولګوه، دا دړ به ته یې وباسې. دې ډاکټر له بوځه چې هغه ول علاج وکړي. نو تاسو ول پوکي ورکوئ، دم خو پوکي دی، په پوکو دردونه وځي. یو معتزلي و او زموږ یو ملا صاحب و، د هغه د بادشاه په دربار کې مناظره شو. نو معتزلي وایي دم نشته، نه منم. زموږ ملا صاحب ورته وایي ولې؟ وایي دم خو پوکي دی که نه د خولې، هوا ده که نه، په هوا کې څه زور دی؟ مولا صاحب هوښیار و چې دې خو خلک د عقل په توره وایي، ولکه چې د عقل په توره تې بدل والم. دا وایي ستا ښځه او ستا مور او ستا خور ښه کنځلې یې ورته وکړل. چې کنځلې یې وکړه سپک ډکې هغه معتزلي چې و نو هغه غصه شو، سترګې وپړسېدې، ورګونه وپړسېدل. بادشاه ته وایي بادشاه سلامت، دا خو ستا بېعزتي وکړه، ځکه ستا په دربار کې ما ته کنځل وکړل. نو چې څوک د چا کور کې چاته کنځل وکړي دا د هغه بېعزتي وي، دا خو ستا بېعزتي وکړه. بادشاه هم غصه شو. دا هوا زور دې ولیده؟ دا تش هوا نه، دې سره د الله او د رسول خبرې یو ځای شي. او زه به دله مثال درکم. امام غزالی رحمت الله علیه په منهاج العابدین کې لیکلی دي چې ابلیس نه دی، شیطان ابلیس دان چې کمی نیکو د 80,000 کال عبادت کړی دی او دون عبادت یې وکړو چې بره فرشتو کې اوسېدل. الله ورته وی آدم علیه السلام په طرف سجده وکړه، دی وی نه، خلقتنی من نار وخلقته من طین، د اور نه پیدا و دی د خټې نه پیدا. اسجد لما خلقت الطین، د خټې نه د شی جوړ کړو هغه ته سجده وکړم. پوټینې غوندې هوی د خولې نه ووته، د 80,000 کالو عبادت په اوبولو شو. او که یو سړی 100 کاله په کفر تیر کې 100 کاله په کفر کې تیر کی، کافری د خدای دشمن، او دی لږ د ځنکدن نه مخکې په خپل هوش و حواس برابر دی، او دی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رښتیا وایه په دې پوټینې هوی هغه ټول کفر ختم شو که نه شو؟ دا تش هوا نه ده، دې سره د قرآن حروف حرفونه دي، دې سره د پیغمبر مبارک د احادیث الفاظ دي، دې سره نیک خبرې دي. ادا خولې نه وځي، امونږ ته نه ښکاري او الله ته ښکاري. هغه د انسان دا وجود دا مسامات څه چې دا خوله پرې وځي په دې کې وردن نشي او وینې سره ګډ شي او د بیمارۍ ځای ته خدای پاک ورسوي. اوس نبي علیه السلام په خپله دمونه نه دی اچولی، یو صحابي باندې دم اچاو، لاړې مبارکې به یې راواغېښتې او د مدینې منورې په خاوره به یې راښکلې او د مریض په تندي به یې راښکلې. څه به یې وي؟ بسم الله، ورد الله نوم مخکې شو. تربة ارضنا بریقة بعضنا لیشفع یا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خاوره د مدینې لاړه زما او د مریض په تندي راکاږم او د خدای نوم اخلم، خو شفا به څوک ورکوي؟ الله. عقیده بری دی چې دم جوړول نه کوي، جوړونکی څوک دی؟ الله دی. دا به د عقیدې چې د ډاکټر نه علاج کوم خو ډاکټر مې نشي جوړولی، دا دارو مې نشي جوړولی، جوړونکی څوک دی؟ الله. جبریل علیہ السلام یو ځل نبی علیہ السلام ته وی دم در باندې چو، بیمار وی یو وی دم دې کم وی او وی بسم الله ارقیک، وی د خدای په نوم دې دمو، من کل داء یوزیک، وی د هر مرض نه چې تعالی تکلیف درکوي زه تا دمو، الله یشفیک، خو شفا به څوک درکوي؟ الله. او حضور پاک صحابه حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا ټول دم کړی دی او دوی دم نشته. هلکه د خولې اواز د عقل چلی. نو خبره مې دې پورې کوله چې د الله او د رسول په خبرو کې به عقل نه چلو. دی پولیس فرات هم نه مني. ولې؟ وی د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی، نو په دې به څوک څنګه ځي؟ هلکه دې کې به عقل نه چلی. دا بجلیه توربیرې نه چې دلته کې رارسي په یو ټک باندې، دا په دې نري تار رارسي که نه رارسي؟ خدای قادر دی که اوس خو په هوا کې میسي، خدای قادر دی که
اوس خو په هوا کې میسیجونه روان دي، میسیج دلته ټک ورکړي په هوا کې کراچۍ ته ورسي په 1 سکند کې. اوس خو هغه شی هم ختم شو. بنده له خدای دونه طاقت ورکړو، نو خدای سره به دا طاقت نه. د مارونو په دې خبره ځان پوه کې ایمان بالغیب دا ګوري هر شی به د عقل لاندې نه راولي. د خدای یو کار د عقل نه خلاف نه دی، خو بعضې څیز ته زموږ عقل رسی، بعضې څیز ته عقل نه رسی. نو دې زمانه کې بعضې ظالمان دا پیسه میسه ورسره شوي او لږ مالدار شوي، نو دې د شریعت حکمونو سره عقل جنګوي او د شریعت احکاماتو پورې ټوقې کوي. مړه دا مولیان دا د عقل نه بار او دا د عقل زمانه لي، دا د مولا د خپله خبره نه ګوري، دا د خدای او د رسول خبره. او چې ته ووایې چې دا د خدای او د رسول خبره دی، عقل باندې ډغره ورکړه او عقل دې واغېشته او د خدای او رسول خبره دې وانه غېشته، نو ځان دې تباه او برباد کړ، ځان دې غرق او تباه کړ. عقل خو کله د خواهش تابع شي. رښتیا وایه چې کله انسان باندې عشق غالب شي عقل کار کوي. بیا د مجنون عقل کار کو، عشق راغی عقل ختم. عقل خودونه دی. مجنون عاشق و عاشقه عقل کار نه کوي، پنورم ګرځي او د لیلا د کوڅو سپیم ښکولی، سپی به څوک ښکول کي او دیوالونه هم ښکولی او په ځان باندې لوږې تندې او نار هم تېری. چې خواهش راغی عشق راغی عقل ختم. او چې لیونتوب راشي عقل کوي کار. او چې د دولت حرس راشي، دولت حرس راشي بیا هم عقل ودانګي، بیا غلام کوي، ډاکم کوي. او چې پوډر موډرس کی او نشه مشه کوي. رښتیا وایي عقل کار کوي؟ عقل څه شی دی؟ عقل به شریعت سره نه جنګاو. نو رب العالمین چې مونږ ته څه ویلي دي، که زما عقل ورته رسېږي او که نه رسېږي ابه منو. الحی جمدې دی الله، مخکم اوسم بیام مرګ به پې نه راځي. القیوم په خپلم قایم دی او د کائناتو ټول نظام هم الله قایم کړی دی. دې کې خدای چا سره صلاح نه ده کړې، نه خدای له چا نه مدد غوښتی دی. مونږ چې دا کوټه جوړو څومره نقشې والا راولو، نقشه راله جوړه کړه، سیمټ څونه لګي، سیخ څومره لګي، سریا خرچه به پې څونه راځي، ګلکاران، ټیکهدار، مزدور، لیبر، کرش، د دنیا سیسټمونه را یو ځای کو. نو کال کې 15 میاشتې کې میاشت کې 2 میاشتې کې ځان یو کوټه جوړه کو. رب العالمین چې وایي کون، انما امرنا لشیء ان یقول څنګه دی له کن فیکون. الله وی شاه اسمان جوړ شو، بستنو جوړ شو. نه ارکیټیک نقشه والا تا اجت محسوس کړی دی او نه انجینیر ته ویل نه ګلکار ته ویل او څونه خشتران. نور ته وګوره، سپومې ته وګوره، ځمکې ته وګوره، بوټي ته وګوره، انسان ته وګوره او حیوان ته وګوره. القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نه ولا خوب راځي، نه د خوب نه مخکې پرکالی د انسان په دماغو کې یو پوټی چې سړی اوده کېږي، نو د خوب نه مخکې لاول په دماغو باندې یو کیفیت راشي. داسې لکه څه ورته سړی وایي ګنګس چې دا مازغل غوندې پرکالی غوندې راشي، هغې نه په زړه ته خوب کوز شي. په دماغو باندې چې د خوب دا لومبي اثر وشي سیناتون، او چې زړه ته خوب کوز شو نوم ورته وایي. دواړه خدای له نه راځي. ولې کل یوم هو فی شأن. هر وخت الله دا نظام په خپل قابو کې نیولی دی، خدای له خوب نه راځي. الله له اس قسمه پرکالی نه راځي. خوب خو عیب دی، سړی ستړي شي، الله ستړي کېږي نه. خوب سره سړی دمه کېږي، الله دمې ته ضرورت نشته. خوراک ته جد څنګه دی وما فی الارض یعلم ما بین څنګه دی له ما فی السماوات وما فی الارض. چې د اسمانونو کې څه دي او ځمکه کې څه دي دا ټول د چا دي؟ د الله دي. او که ته وایې دا زما دي، نه ستا نه دي. بچی هم ستا نه دی، اوس ته نه دی اخیستی شي. پلار هم ستا نه دی، اوس ته نه دی اخیستی شي. او ستا جیب کې پیسې هم ستا نه دي، اوس به یې نه والي. عزت هم ستا نه دی، اوس یې دنه اخیستی شي. او چې دا کوم روح زما په بدن کې دی او زه پې جامدیم، رښتیا وایې دا زما دی؟ نه، که دا غواړي اوس هم دنه اخیستی شي.
زمکه کې چې دا څه دي دام د خدای دي. یو وخت کې به د باندې زلزله راولي، آفت به راولي، اوبه به در باندې وچیږي، بره به باران نه کېږي، او یصبح ماؤکم غورا، کویان به دې اوچ پلس شي، بیا به ورسره څه کې که اسمانونه کې دي او که زمکه کې دي، هر څه د الله دي. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، ستا نه مخکې رستو چې څه دي الله ته معلوم دي. ما ته پته نشته چې سبا به څه کېږي، الله ته پته ده. ما ته پته نه وه چې د ما د پلار نه مخکې سو، نیکه نه مخکې سو، الله ته پته وه. ما ته پته نشته چې دا بوټی مې وکرم، میوې ته به ورسي او که به ونه رسي، الله ته پته ده. او بیا راځي ولا یحیطون بشیء من علمه، دا الله پټینې غوندې علم دی، قسم دی که هغې ته د ټول مخلوق علم ورسېږي. معمولي غوندې الله د ګل پاڼه چې جوړوي، د انسان دماغ پکې کار نه کوي، دی به پاڼه جوړه کړي خو هغه باریکي به پکې پیدا نه کړي کوم چې د ګل پاستي پاڼه کې ده، هغه تازگی به پیدا نه کړي کوم د ګل پاستي پاڼه کې ده، هغه خوشبو به پکې پیدا نه کړي چې کوم د ګل پاستي پاڼه کې ده. داسې ده که نه ده؟ من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه، سفارشم به د الله د اجازت نه څوک نشي کولی. قیامت پر ورځ دا ټول خلق به آدم علیه السلام ته، نوح علیه السلام ته، ابراهیم علیه السلام په دې پیغمبرانو ګرځي، اخره کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراشي. حضور پاک فرمایي وی زه به یو ځای کې سجده وکړم، د دنیا د اور وزو برابر به سجده وکړي. سپاره داسې نشي کولی، اور وزو برابر اوږده سجده. نو جبریل علیه السلام به راشي وی الله راولېږلم زه سفارس کوه، بے دا اللہ دا اجازت نا پیغمبر مبارک چې دا ټول انا سید ولد آدم، دا ټول بنی آدم دا اولاد وی دا سردار ما، او انبیاء دا ټول به د ما د جنډې لاندې، قسم دې که د الله د اجازت نه بغیر هم سفارش وکړي. من یشفع عنده الا باذنه وسع کرسیه السماوات والارض، دا الله کرسی، الله اکبر، دا یو اسمان دی، 1500 کاله په مزل دنه پورته بل اسمان دی، 1500 کاله په مزل دنه پورته دریم اسمان دی، ورپسې 1500 کاله مزلو کې څلورم، زو پسې و اسمانونه دي. د هر دو اسمانونو منځ کې 1500 کاله مزل، لکه د ځمکې نه لومبي اسمان ته چې څومره دی. بیا د اوم اسمان نه پورته 1500 کاله مزل چې وکړي نو عرش دی. بیا د عرش د لاندې سي او د برې سینا دومره فاصله ده لکه د یو اسمان او بل اسمان په منځ کې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حضرت ابوذر رضی الله عنه تپوس کوي، وی دا الله رسوله، وی دا عرش او دا او اسمانونو ځمکې د دې څه مثال دی؟ وی ابوذر، وی دا الله عرش دومره لوی دی او دا او ځمکې اسمانونه د هغې په مقابله کې دومره پوټیني دي لکه په لوی میدان، یو غټ ځنګلي میداني، او په هغې کې یو ګوتمه سړی وغورځوي. لوی میدان کې چې یو ګوتمه وغورځوي، دا ګوتمه څونه پوټیني ده په لوی میدان کې، دقه رنګې اوه اسمانونه او ځمکې د عرش په مقابله کې دومره پوټیني دي. او د عرش د پاسه بیا کرسي ده، د الله کرسي. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. لیکن دا دومره کائنات رب العالمین چلی، دا انور روزانه راخیج، دا سپومه روزانه راخیج، څومره لوی چکر وي دا انور، د ټولې دنیا نه تاویږي په یو چواروز کې، څومره تیز حرکت دی. سپومه ته ګوره، ستورو ته ګوره، د اوبو ته وګوره او د بوټو ته وګوره، لیکن الله وی په دې نه ستړی کېږي، الله لستړی نشتا. وهو العلی العظیم، دا ډېر لوی طاقت خاوند، ډېر لوی دی، په ذات کې لوی دی او په صفاتو کې لوی دی. نه د الله په شان د چا ذات شته، نه د الله په شان د چا صفت شته. دا آیت الکرسی ته ډېره مختصره معنا مې درته وکړه. څومره د خدای صفتونه پکې رالل، د عبادت لایق صرف الله دی، بل څوک نه دی. او جمع دی الحی القیوم، بعض علما وایي دا اسم اعظم دی، ستړی پې نه راځي،
خوب نرازی، پرکالی نرازی، علم په مخ کې رستو دی، سفارش بید اللہ نه بل څوک نشي کولی، د خدای پاک علم ته مخلوق علم نشي رسیدلی، علی لوی ذات ته، په صفاتو کې لوی، په ذات کې لوی دی، او کرسی ډیره غټه ده، اسمانونه د خدای عظمت ته معلوم شو. دومره ښکلي صفتونه چې کوم آیت کې راشي او ته دا آیت اوه، الله به خوشحالیږي که نه به خوشحالي. دیو جنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ارمانزنا پس با آیت الکرسی وائے خان یاد ہے کن چاہتے یاد ہے لگلا سوچت کے چاہتے یاد ہے جزاکم اللہ خیرہ طول مسلمان تے انشاءاللہ یاد ہے کہ یو کس نمتنی یادا نو دا خپل جماعت دا استاذ نے یادا کے ماسخوتان کہ یو ٹکے تے یاد ہے نو یادو لشی یو ٹکے تے ماسخوتان یادا کا دعوائے اور منز اوکے نو مانز پسی آیت الکرسی وائے خدا دا چی فرض موکے و سنت موکے او سنتو پسی متصل دکا سنت و فرض دک متصل خری ہو که یو صلیح پرزو پسی وی دا سنتو نو مخی نو ویلش آیت الکرسی نو نبی علیہ السلام فرمائی ستا او دا مرگ ستا او دا جنت پر من که صرف دا مرگ دے مرگ چی سنگ دا نا سا اوزی نیخ پر نیخ با جنت تا دے یو سړی نیک سړی د اونې نه را پرېوته نو مړ شو نو چا په خوب کې ولیده وی الله د سره څو کړل وی نور نیم پوه شوی خو چې اونې نه را خطا شوم نو په جنت کې پرېوتم ځمکې ته نیم رسېدلی نیغ جنت ته لاړم دقه مثال چې ساده نه وځي نیغ به جنت ته دی او نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی چې په کم کور کې د آیت الکرسی تلاوت کېږي د کور نه به شیطان تختی ده بل فضیلت شو. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ یو ځل نبی علیہ السلام د صدقه فطر راغون شوی نو هغه څوکۍ ته کې نو لوی دی څوکۍ کاوه نو دی وی ناستو ما وی دی کې یو سړی راغی او په لپو لپې هغه غله ځان ته زولۍ کې چول ما ورمنډه کړه کلک مې نه مټونه ستاس پیر به خوځه ذرا ما ته نه ګوره څوکیدار ناستو بیا هم غلا کې وی چې مې مونته اونی و اما چې لا ارفعنک الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام لدی بوزم پریدم دینا وی ما ته وی چې یا رب بس علی عیال بچی مې دي او فقیر مو به سکه ما او بس دل تنگ شوی ما او مهربانی وکدن مې پرید بیا با ناراضه یا روی رحمته رحم مراغ نو خلیت سبیله پرمخ وی جلالم د نبی علیہ السلام مبارک مجلس تا ایمان تپوسو کو ابو هريره ما فعل اسيرك البارحه قیدی دې څه شو ما سب ډیر زیات فریاد وکړو شکایتا شدیدتا وعیالا بچی مې دي نو رحمته رحم مې پیو کو پرمخو وی دروغ وی بیغاله بیا راځي وی دا معجزه د نبی علیہ السلام دغه دا بای سيزونه وت الله ښکارا کوي ډیر وت ښکارا کوي ډیر وی چې بیگاله می بیا انتظار کوي دا خبيث بیا راغی بیا لګیا دی په لپو لپو غلزولې تراغی ورمن رکلی بیا می کلک راولې خورشه بیگا دی قسم وخور چې ناراضم او بیا رالی وی بیا پر یاد شروع کو چې بچی می دی واړه او تنگ شوم او بس بیا باندې راځم او نن می پریدا یاره بیا می پر رحم راغی پرې می خو وی بیگا نه بیا نبی علیہ السلام ته پوښتنه کو ابو هريره عقیدی دې څه شو یا الله رسوله رحم می پراغه او ډېر شکایت وکړه چې بچی او ګناب نو بس پرې می خود نو وی دروغ دې ته وی بیا بیګاله راځي وی د نبی علیہ السلام مبارک وینا نو بیا وته پتاک کې کېناستم وی بیا راغی وی چې راغی ورمنډه مټ لک میونه و وی چې نن خو دې نه پرېدم ډېر پر یادو کې مې کې نن دې کم دې پرېدم نن دې درې مش پرار دل وی خواشه دروغ جنا ناراضم او بیا راځي وی ما ته وی چې یو شی د تخیم پرې به مې دي ستا پکې ډېر لوی فایده ده وی ما وته چې او زه پرېدم دې راته وخایا وی چې کله ماسخوتن سملې آیت الکرسی لولا یو روایت کې راځي تا ته شیطان نه رانږدې کېږي شیطان بدن رانږدې کېږي بل روایت کې راځي الله په دې حفاظت وکړي نو چې دا کم کې حفاظت ته نو دا ګورې ډېر لوی باب دی حفاظت د شیطان نم شو
حفاظت د غلغدو نم شو، حفاظت د دشمن نم شو، حفاظت د مرضونو بیمارو نم شو. الله به حفاظت وکي. یاره وی ماته دم خو پرې مې خو چې دالم نبی علیہ السلام مبارک لا نو بیا را ناغه تاسو کې قیدی دي زه شو مې سیب یو کلمه راته وې نو پرې مې خو واده مې سره کړی و په سیده ته وې ورته وی چې را ما سلطان سملیت الکرسی لولا شیطان به ناراضي او الله به حفاظت وکي. حضور پاک په دسوي ویرا کذوب ولكن صدقه. صالح اول نمبر دروغجن دی، ډېر وی دروغجن دی، خو تا ته رښتیا ویلي. هغه زمونږ د طالبان وی الکذوب قد یصدقو، وی دروغجنم کله کله رښتیا وی. تا ته رښتیا وی. وی دا څوک ابو هريره او د پیجن چې دریش پیدا کم سړی راته نه د الله رسول او مې نه پیجن. وی دا شیطانو دی غله کې د لګوتې والي دی د بې برکته کوله دی د خرابوله. او شیطان ته خپل دم معلوم دی کنه چې کم شي زما دپاره ایټم بم دی. او د شیطان خبره دلیل نه ده، د حضور پاک مبارک خبره دلیل ده. هغه فرمایي چې سړی دروغجن دی خو تا ته رښتیا خبره کړې ده. نو آیت الکرسی دا په کور کې ملولې فرض ماندنه پس بم لولې یا سنتو پسې خدا ده چې سنتو پسې منخلاص کې ویلولې. او دویم دا دی چې په کور کې ملولې او ماسوتن چې سملې ماسوتن نو دا په کور کې لولې او یا په لاسونه چوپ کوي او په ځان براکاږي. او زموږ بعضې بزرګانو دغه خو حدیثو کې دي او بعضې بزرګان لیکي چې څوک په یو سفر باندې ځي یا یو کار لذي د کور کې 140 کارته آیت الکرسی وایي. بزرګانو علماء لیکلي دي 140 کارته. نو رده به په دې ټول سفر کې تر څو چې کور ته واپس شوي نه وي نو رب العالمین به رده حفاظت وکړي او چې دې سفر کې اوځي الله به د کور او د بچو حفاظت وکړي. 140 کارته دا بزرګانو لیکلي دي، علماء لیکلي دي 140 کارته. الله به حفاظت کوي، د شیطان نه به بچي، د پیریانو نه به خدای ساتي، د مصیبتونو نه به خدای ساتي، د کور به الله حفاظت کوي. او چې مانځه پسې وي نو ستاو د جنت په منځ کې دغه یو مرد بل شي نشته. وایو به ان شاء الله کړه. نو دا بعضې څیزونه د فایدې وي دي تاسو ته خیمه او د حضور پاک مبارک د خولي خبرې وي هغه کې بس تاسو فایده. دعا کوي رب العالمین زمونږه د دنیا او د آخر برکات او خیرونه نصیب کړي. الله د شرونو د فتنو نه مساتي، خدای د شیطان د زوره مساتي، الله د حاسدینو د حسد نه مساتي، د شریانو د شر نه مساتي، او الله تعالی د بغضیانو د بغضونو نه مساتي. الله د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي. خدای د دنیا او د آخر د آفاتو نه مساتي. بعضې بیماران دي دعا ورته وکړي چې الله تعالی ول شفا ورکړي.